باب من مات وعليه صوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين المردود الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من مات وعليه صوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد معلوماتك وبعدد ما تحب وترضى. امام بخاری رحمت الله علیه باب کې ورڅوک مرشي په دروجه پاتې او نیوی نیولی. غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه حسب عادت حکم یې نه ده لګولی چې یو سړی مړ شو روژه پې پاته څه به کېږي. دا مسله چې کله مختلفون فی وي نو امام حکم نه لګوي او وروستو به درته بیا د حدیثو نه معلومیږي. درې امامان هغې وی لا یصام عن المیت، ځکه حدیث کې راځي لا یصوم احد عن احد. دا بدني عبادت د بدني عباداتو کې نیابت نه صحیح کېږي. لا یصوم احد عن احد دا حدیث. او دلته وایي چې حدیث کې به راشي صام عنه ولیه. واحد احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه دا وایي چې د ولی د میت ولی د میت له طرفه روجې نیولی شي. هغه عمل په ظاهر حدیث باندې وکړه چې صام عنه ولیه. موږ وایو د دې معنا دا ده چې فدیه د روجې دې ورکړي د میت له طرفه ولی د میت. نو صام موږ په معنا د فدیې سره اخلو. او امام شافعي صاحب وایي چې په فرضو کې خو نیابت نه صحیح کېږي، البته په منظوره کې صحیح کېږي که نظري روژه پاتې وایه. وقال الحسن ان صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جائزا. ان صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. خو د روژې شوې وي دا جایز ده. دا د حسن بصري مذهب ده، د جمهور رایه دا نه ده. وبه قال حدثنا محمد بن خالد بن العاص بن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صام عنه ولیه د احمد صاحب مذهب. بدني عبادت کې هغه نیابت جایز وي. او درې امامان وایي چې فدیه د روژې د ورکړي د ده له طرفه ولی د ده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت. زما مور وفات شو په هغې باندې د رمضان روژه پاتې وه. افاقضویه عنها، ایا زه مې د مور له طرفه قضا ونیسم؟ قال نعم. فدین الله احق، د خدای دین چې د روژې قضا ده دا ډېره حقداره ده ان یقضا چې دا پوره کړی شي. فدیه 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 شاب. فقال الحكم مسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن عبد القادر الاحمر قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم الباطني وسلمة بن كهير عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية حدثنا الاعمش والمسلمون عن زما خور مړه شوې ده او په هغې باندې روژې وې. نو وایي که ستا په خور د چا قرضه وی د بنده ورکوله دي وایي یو وایي خو روژه د خدای قرضه ده، د خدای قرض ډېر حق. معنا دا ده چې فدیې ورکه هغې له طرفه. وقال عبيد الله الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم نذر. وقال ابو حنيفه الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم 15 يوما. د 15 ورځو روژو قضا و ورباندې. باب متى يحل فطر الصائم. بس مسله به نه هېروئ. درې امامان بدني عباداتو کې نیابت نه جایز. لا یصوم احد عن احد. او صام عنه ولیه معنا فدیه دی ورکړي. احمد صاحب وایي بدني عباداتو کې نیابت صحیح ده، د ده وارثان د دل طرف روژه وساتي. متى یحل فطر الصائم، غرض د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده چې کله حلالیږي روژه ماتی روژهدار دپاره. روژهدار به روژه ماتی کله کوي؟ غرض یې دا ده چې بعد غروب الشمس چې انور پرېوځي بلا تاخیر او بلا تعطیر اتفاقا افطار جایز ده. انتظار به ډېر نه کوي. تعجیل فی الافطار مستحب ده. او بعضې علما وایي چې نه د شپې څه حصه تېره شي
هغه بعد دی بیا د افطار وکړي. موږ وی بیا خو تشبه راځي د یهودو نصاراو سره او هغه ناروا ده. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب حين حل قرص الشمس. چې د انور سترګه کا کوڼه غایب شو ابو سعید روجه ماته کړه. وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره قال سمعت ابي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس وقد افطر الصائم. چې کله د مشرق له طرفه ماښام راشي بس روجه ماته قریب شول. وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي الى اخره عبد الله بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم. دا روایت شپاړس ولس ځله راجذب. يا فلانكم فتح لنا فقال يا رسول د فجده معنا ګوره هیرانه کدا فجده لفظ بشل ځلونه زیات راغلی او راځي. جد حویلی کېږي ستوان په اوبو کې میلاوول او بیا سکل ال. فقال يا رسول الله يا مسلم قال انزل فتح لنا. ما وی قربان لا خو پورا ما خام شوی نه ده کنه ما ته وی کوشه روجه ماته جوړ کا ستوان په اوبو کې واچو چې کله تاسو شپه ولیده چې د مشرق له طرف راغله بس روجه دار د پاره د روجه ماته اجازه جزاکم الله. قال يا رسول الله فلهم سيد قال انزل فتح لنا قال ان عليك نهارا قال انزل فتح لنا فما فجحد لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هغه ستوان ورته پیالې کې اوبو کې ګډ کړ حضور وسکل. ثم قال اذا رايتم الليل قد افضل من هاهنا فقد افطر الصائم باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه څه ده روجه به ماته چې څه ورته میلاو شي په روجه ماته کې چې څه ورته میلاو شي بس حلال مأکول حلال مشروب. خو بهتره دا ده چې روجه ماته د په پخه کجوره باندې وشي کوي او که پخه کجوره نه و چوارې وچې کجورو باندې دی وشي که دا هم نه و حلوه بسکټ مټایي که دا هم نه و خوږ شربت او که دا هم نه و خالصه اوبه. دا مستحباتو نه دي فضایلو نه دي. دا بعضې خلک به تاسو کتلې روجه اول چې ماتې پکوړې او سموسو باندې ماتوي که نه ترخه شیان لیکن حضور وایي په خواږه شیز باندې مات د ټولو نه اعلی صورت پخه کجوره ده ورپسې چواره وچه کجوره ورپسې دغه شربت ورپسې حلوا مټایي بسکټ که دا نو هر هغه شی چې هغه مباح او حلال او طیب ده ماکول او مشروب په هغې روژه ماته که نه. وبه قال حدثنا مسدد بن الاحد حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فتح لنا. ګوره فجده تاسو به پرون اورېدلي زیارت په ورځ هله شه. قال يا رسول الله يا حسين قال انزل فتح لنا قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل. قربان لا خو د ورځې څه حصه پاتې وای خو ته خو کوش شه که نه. قال فنزل فجحد ثم قال اذا رايتم الليل اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق. طرف د مشرق ویل دې طرف نه چې هغه راغله شپه شپه هم دې طرف نه راځي که نه خو نور روان یې هلته شه بس. باب تعجیل الافطار. مولانا صاحب په روژه ماتې کې تعجیل مستحب ده او بهتره ده. بعضو سلفو نه تاخیر نقل شوی ده هغه وی لږ تاخیر په کار ده چې په اسمان کې ستوري راښکاره شي. امام بخاري په هغوی باندې سخت رد کوي وی تعجیل مستحب ده په افطار کې او دا اتباع د سنت نبوي و ده. او که څوک غواړي چې د یهودو نصاراو سره مخالفت وکړي د یهودیت نه نفرت وکړي نصرانیت نه نفرت وکړي نو دی د په روژه ماتې کې تعجیل کوي او که تاخیر کوي نو دا به د یهودو نصاراو سره مشابهت او تشبه راځي. ځکه هغوی په خپل مذهب کې چې روژې نیولې روژه ماته یې به یې کو چې اسمان به له ستورو نه ډک شو نو دا د هغې سره مشابهت او موږ په دې مکلف خالف الیهود والنصارا دا د یهودو د نصاراو طریقو نه نفرت ده. د ټولو روایاتو مقصد هغه تعجیل فی الافطار ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره. تر هغې به امت محمدیه په شریعت برابري چې دی په روژه ماتې کې تعجیل کوي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس الى اخر عن ابن ابي وفاء رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى ثم قال للرجل
انزل فتحت اوس دا فجده دا یو اوس تقریبا دا څلورم ټکی ده چې راغل. قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فتحت إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وایي کله چې یو سړی روژه ماته کړي او بیا نور راوخیږي د دې څه غرض او مقصد د امام بخاري د مذکوره باب نه او مترجمې نه هغه دا ده چې اوس یو سړی ده هغه په غالب ځوان غالب وریځ وکنه توره سپینه د ده ځوان غالب دا و چې ګوندې نور پرېوتی ماښام داخل د روژه ماته کړه یا اجتهاد یې و په خپل اجتهاد باندې دا پته ولګوله چې ګوندې ماښام به داخلي ځینې وخت د ورځ راشي توره تېره شي لیکن د روژه ماته کړه څه لږ ټیم پس ورځ اخوا دېخوا لاله انور پرېوتی نه و. آیا د دې روژې سره به څه کېږي؟ ګوره په دغه مذکوره صورت کې چې په ځوان غالب په وریځه کې یا په اجتهاد باندې روژه ماته کړي او بیا طلوع شمس وشي د جمهورو په مذهب باندې قضا لازمه ده د دې ورځې او کفاره پکې نشته کفاره نشته او قضا لازمه ده او بعض علماو دام ویلي چې کفاره خو هغه مرجوحه قول ده. وبه قال حدثني عبد الله الاخر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيره ثم طلعت د ورځې ورځ او ورځ او اسمان د ورځ ثم طلعت الشمس غير العشاء من فوقه بالقضاء. ګوره بیا مرو شو چې دې ورځې قضا راوړی قال كنت من القضاء فقال ما سمعت بدون مخلص نشته د قضا نه بد من قضا ضروری ده قضا چې راوړو بیل لا ادري اقضوا ام لا. نو دا معنا خو نه ده چې هغه ټیم سره قضا خو الفور واجب نه وي کنه. باب صوم الصبيان. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا رکه نابالغ ماشومان تادیبا تمرینا تخلقا تادیبا تمرینا تخلقا روجه نیسی مشق نو د روجې نیولو اجازه شته. یاره زه نن په ځان معلومات کوم چې زه روجې نیوی شم که نه دې ته موږ تمرین او مشق کوی په کتاب او د تأدیب دپاره چې دی ادب والي تخلق دپاره چې عادت د روجې سره پیدا شي نو که ماشومان روژه نیسي منې کوئ یې تمرین به وشي مشق به وشي تأدیب به وشي او تخلق وقال عمر رضي الله عنه للنشوان في رمضان ويلك وصبيان. دا څه مطلب شو؟ حضرت عمر فاروق یو شرابي ته وویل نشوان د شرابو په نشه کې مست و هغه ته ورته ویل چې وایه لکه خدای دې تا هلاک او تباه کړي وصبیاننا صیام زموږ ماشومان هم روژه دي او تا شراب څښلي دي بدبخته فضربه هغه یې په کوړو باندې مو وهه او بیا جلا وطن هم په رمضان کې شراب څښلي. نو ګوره دلته ترجمه الباب سره مناسبت په کم ټکي کې راغی وایي بدبخته زموږ ماشومان روژه دي او ته شراب څښې نو اول فاتحه کوړو وهه او بیا مدینې نه وشړه جلا وطن یې کړه. وفي قال حدثنا مسدد بن الاخر عن ربيع بنت معاذ رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقيه يومه ومن اصبح صائما فليصم. قالت فكنا فقدنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبه من العيهم فاذا بدا احدهم عن الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار. قال ابو عبد الله العين الصوف. نو معنا علیهنا وړی صوف د مالوچ وړی ته وایي یعنی معنا دا ده چې دغه شان ته چې یو سړی سبا د عاشورې روژه وه که نه وایي که چا روژه نیولې خو ډېره ښه ده او کني اراده دې نیولې وي او خوراک یې نه یې کړی باقي ورځ د روژه وساتي اگر که د شپې نه نیت نه یې کړی. غرض او مقصد د امام بخاري دا ده د وصال معنا وصل د وصال به دې ته وایي چې خلکو به د 3 ورځې 4 ورځې تر 7 ورځو پورې لیلن نهارن روژه نیوه. لیلن د دې بیا څو صورت او حضرت تاسو نور الانوار کې ویلي که نه چې حضور صوم وصال شروع که صحابه هم شروع نو یو ته وصال تام وایي کامل. وصال کامل به دا و چې هغه به تر 4 او 5 ورځو پورې روژه نیوه لیلن نهارن په روژه ماتې پېشمني کې هېڅ به یې نه خوړه نه څکه. او دویم ته وصال ناقص وایي
وصال ناقص دی ته وایي چې بعضو به صرف په روجمات کې څه خوراک وکړه بیا یې پېشمني کې نه کوو د شپې د ورځې به روژه وو بعضو به پېشمني کې لږ خوراک وکړو روجمات کې نه کوو باقي به د شپې د ورځې 7 ورځې 8 4 5 دې د صوم وصال وایي نو وصال کامل دا مکروه ده تحریمن سړی ډېر کمزوری کوي باقي عبادت نشي کوي او وصال ناقص دا مکروه تنزیهی ده او رسول الله مبارک چې کوم وصال کو مسلسل متواتر روزي نیولې او صحابه وې چې قربان تاسو یې نسی خو مونږ هم نیسو نو محبوب می ورته فرمایل چې تاسو زما په شان ته کېدای شئ ما ته خو زما رب یطعمونی ویسقین یطعمونی تاسو چې دا وړاندې کتابونو کې ویلي دي دې څه معنی هم کړی ده ما ته زما رب طعام را کوي او مشروبات را کوي داسې ده مطعومات و مشروبات څه معنی 3 توجیهات تاسو کړي دي اوله توجیه دا ده چې ما ته الله قوت او برداشت را کوي زه په دې صوم وصال متاثره کېږم نه داسې قوت لکه سړي چې خوراک کړی هغه تاسو ته نه میلوي او دویمه دا ده چې ما ته الله معنوي رزق را کوي الله زه په خپل عشق او مینه او محبت باندې موړ ساتلی یم زمانه تند راځي او نه لوږه او درېیمه دا ده چې ما ته له جنت نه رزق راځي له جنت نه مطعومات و مشروبات نو که ته وایې چې له جنت او ورته مطعومات و مشروبات راځي نو بیا صوم څنګه شو نو جواب څومره اسانه ده روژه ماتېږي د دنیا په خوراک باندې هغه له جنت راغلی او په هغې باندې دا روژه نه متاثره کوي دا د جنت رزق نبي ته راځي او که نه موږ غوندې بیا اودسو ته راځي حضور پاک ته وایي تاسو صوم وصال کامل او ناقص باندې پوه شوي اوسه عمر فاروق هم 7 ورځې روژه نیولې وای ومن قال ليس في الليل صيام لقوله ثم اتم الصيام الى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمه لهم وبقاء عليه فما يكره د شفقت په صحابه او چې تکلیفي ګل وبه قال حدثنا مسدد الى اخر عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل قربان دا ته چې هغه کوي وصل کوي او صوم وصال کوي قال لست كاحد منكم قال اني اطعم زه خو ستاسو په شان ته نه یم الله ما ته خوراک او څښاک راکوي او اني ابيت او زه شپه تېروم په داسې حال کې اطعم چې ما ته مدعومات او مشروبات راوړلی کېږي د الله دې طرفه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى الصحراء قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم زما روجه ستاسو د روجې په شان ته نه ده ولې نه ده تاسو ته جنتي رزق نه راځي معنوي رزق نه راځي دومره قوت او برداشت درکې نه یطعموني ربي ويسقين هم دا 3 توجیهات بکې وبه قال حدثنا عثمان الى اخر عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه له فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيني قال ابو عبد الله لم يذكر عثمان رحمه لهم باب التنكيل لمن اكثر الوصال جزاكم الله باب التنکیل باب د په بیان د سزا لمن د هغه چا لپاره اکثر الوصال چې هغه صوم وصال کوي ډیر وې دې څه معنا غرض د امام بخاری دا ده د اکثر قید ولګو د صوم وصال هغه 2 صورتونه یو صورت دا چې د صوم وصال کامل او دلته چې وای چې سزا بوي د هغه لپاره چې ډیر وصال کوي معنا وصال کامل کوي دا تکلیف به مال ایتواق او که صوم ناقص نو مخمرته گنجائش شته دلته سزا چې ذکر د هغه چارې لپاره چې هغه کامل وصال کوي وبه قال حدثنا ابو اليماني اخذ عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالصوم فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله قال وجهكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ګوره وصال ناقص د جمهور په مذهب
دا ناجایز نه ده بلکې کراهیت تنزیهی بعض ویلی ده چې منځ کې دی پکې افطار کوي یا روژه ماتې کې یا په پېشمني کې او پاتې شو وصال کامل هغه مکروه تحریمي ده او دلته سزا چې ذکر ده د وصال کامل فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وی دا د میاشت راوخته او که راختلی نه وی نو ما به زیات وصال کړی وی چې تاسو هم کړی وی کالتنکیل لهم. حضور دا خبره د غصې نه وکړه گویا کې د سزا ورکول هغه چاته چې هغې وصال ناقص کوه. وبه قال حدثنا يحيى الى اخره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال ما بين قيل انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلكم من الاعمال ما تطيقون. باب الوصال الى الصحيح معنا پزان باندې لازم کوي او اعمال چې تاسو طاقت لرئ د وصال کامل طاقت تاسو. باب الوصال الى السحر. غرض د امام بخاری دا ده چې صوم وصال ناقص دا جایز ده د دې بیان کوي او دا د احمد بن حنبل مذهب ده او زمونږ د ټولو جمهورو مذهب ده چې وصال ناقص دا جایز ده. نو ما مخکې هم درته ویلی که نه چې د حضور پاک وصال من سحر الى سحر به کله کو یو پېشمنی بل پېشمنی خوراک باقی به شپه ورځ روژه وه یا یو روژه ماتې نه بل روژه ماتې پورې باقي به روژه وه. وایي د دې اجازت شته. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه الى اخره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال لست كهيتكم اني يبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. باب من اقسم على اخيه ليفطر في التطوع. یو قسم ورکی یو مسلمان بل ورور مسلمان ته قسم ورکی چې تا روژه نیولې ده دا ماته که په کار د هغه دې ماته کې چې دی په قسم کې داسې ورته ووایي چې ستا دې په الله باندې قسم وي چې ته دا روژه خپله ماته که نفلي. نو چې قسم یې ورته ورکړه هغه د روژه ماته کړي. و چې مثلا میلمه یې ده یا د هغه کوربه ده چې ما ستا دپاره دومره پرتکلفه دعوت او تا نفلي روژه نیولې ده ستا دې په الله قسم وي روژه دې ماته وي هغه دې روژه ماته کړي. و چې روژه ماتوي نو د ده دغه روژې قضا په ده شته که نه شوافي وی نشته. الصائم المتطوع امیر نفسه دا نفلي روژه ده د ده خوښه ده او موږ وایي لازما نفل بالشروع چې اوس یې روژه سر ته ونه رسوله ماته یې کړه سړي قسم ورکړی ده نو فلهذا دلته به په ده باندې قضا راشي. اذا کان اوفق له که چېرته د ده زړه و چې دا روژه ماته کړه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فسار سلمان وابي الدرداء فراى ام الدرداء متبدله فقال لها ما شأنك قالت سلمان هغه زمانه و چې د پردې آیاتونه لا نه راغلي د دې دواړو منځ کې وروري وه. سلمان رضی الله عنه راغی د ابودردا ته. ابودردا دوه بیبیانې وې. ام الدرداء کبرا صحابیه وه ام الدرداء صغرا تابعیه وه. نو چې وی کته متبدلتن ډیره په بد حال کې وه. معنا هغه کپړو ته وکته هغه چهرې ته وکتل هغې نه د فقر و فاقې او د غربت انتظار وکړه. فقال لها ما شانو کې ولې دومره خفی؟ قالت اخوک ابودردا لیس له حاجة فی الدنیا. وی دا ستا د ورور دی لاس ابودردا بالکل دنیا ته شا کړې ده نو نه پیسې نشته موږ ته جامې په څه راوړي موږ ته ماکولات مشروبات په څه باندې راوړي. د ابودردا د لاسه زمونږ دغه حال. نو دې کې ابودردا راغی فصنع له طعام نو میلمه ته حضرت سلمان ته روټۍ تیاره کړه. فقال کل فإني صائم. ابودردا ورته وایي خوره زما روژه ده. قال ما انا بآکل حتی تاکل. سلمان ورته ویلي زه تر هغه نه خورم چې ته یې ونه خورې. فاکله فلما کان اللیل نو چې کله شپه شوه ذهب ابودردا یقوم ابودردا نفل شروع کول. قال سلمان ورته وایي نم وده شه. فنام ودیږه ثم ذهب یقوم بیا ورپاڅېده. فقال نم وده شه. نو چې کله د آخر اللیل شو
نو سلمان ورته قم الان اوس پاتېږه اوس نفل وکړه فصلیا بیا د شپې اخره حصہ کې دواړو تهجد وکړه نو حضرت سلمان د خپل ورور دینی ورور ته وای ان لربک علیک حق رب هم در باندې حق لري او ولنفسک او بدن هم در باندې حق لري ته چې ټول ورځ د کار او د شپې عبادت نو ستړی کېږي نه ولی اهلک علیک حق بی بیان دې حق لري فاعطوا كل ذي حق حقا ار حقدار ته حق ورک فاتن نبی فذكر ذلك له ابو دردار هغه نبی پاک وی قربان ما روزه و در باندې ما تکړه ما ټول شپه عبادت کو د پر نه خودم فقال النبي صدق سلمان سلمان درته رښتیا ویل بدنم حق لري خزم حق لري او دی الله حق ده وای باب صوم شعبان غرض دارا چې د شعبان روزه د رمضان نه مخکې د نفلی روزو بیان اوس نبی علیہ السلام په ټول کال کې د رمضان نه علاوه زیات روزه په شعبان کې نیولې یو کال به ټول شعبان روزه ونیوه په دویم کال به زیات ورځې د شعبان روزه نیوله دې لپاره چې د عادت شي او دا مسلمان تیار رمضان راځي د بوتر تیار ټریننګ شوی بیل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر الا رمضان وما رايت وتر صيام منه في شعبان اکثر روزے به شعبان کې وین وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة الى اخر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وذا كله یو بل توجیه بدرته وکمخه یو خو مې وکړه نسه یو کال ټول یو کال دا بل توجیه ډیره خوندوره ده نو هغه کې دا وایي چې داسې کار به حضور پاک کو یو کال به د شعبان اول عشره ونیوه لس ورځې بل کال به چې راغی دویم عشره د لسونه تر شلو به ونیوه دریم کال به چې راغی شلو نه تر دیر شو دریم عشره نو درې کاله کې به کال پوره شو نو چې فرمایي چې ټول شعبان به روژه و نو بعضو محدثینو دی هغې توجیه دا کړې ده چې یو کال اول عشره دویم کال دویم عشره او دریم کال د دې نه تعبیر شوی ده په ټول شعبان باندې وای دومره اعمال کوئ چې څومره تاسو طاقت لرئ الله ستړی کېږي نه په اجر ورکولو باندې حتی تاسو به په اعمالو ستړي شئ واحب الصلاة الی النبی او محبوب نوافل نبی پاک ته مادی مالی هغه چې پاغې دوام و استمرار کیږي و ان قلت اگر که کمی خیر الاعمال ادومها و ان قل دو رکعاته کوه همیشه یې کوه د هغو سلو نه بهتره دي چې یو ځل یې وکړو بیا کالم نه کوي وکانه اذا صلی صلاة داوم علیها حضور به چې کوم نفل کول اهتمام سره به کول او کم به کول نو ثناءالله صاحب یو سوال دا نوافل نبی پاک ولی کم کول رحمتن علی الامت دا په امت ترحم کړی ده که حضور کثرت سره کړی وای نو دوه خبرې وای یو احتمال د فرضیت او دویم اداله چې امت بکاو کولای به نه شو او زړه به کړی ده چې نبی پاک کړی مونږ ولی ونه کول غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې د حضور پاک د روزې کثرت ذکر کوي او بل دا ده ترغیب ورکوي کثرت طرف ته چې روزې ډېرې نیسئ دا نه چې صوم وصال کوئ ایام بیز نیسئ یوم الخمیس نیسئ یوم الاثنین نیسئ یوم السبت یوم الجمعه ایام بیز دیارلسم څوارلسم پنځلسم وفيه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قبل غير رمضان ورسوله حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول وې دومره ډېر روزې به ونیوې چا به وی چې دې میاشت کې باندې افطار نه کوي او چې کله به افطار کو چا به وی چې یاره روزه نه ساتي معنا ټول اعمال درمیانه وله وبه قال حدثنا عبد العزيز الى اخر حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه
ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيء وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا وکان و نبی پاک لا تشاو لست تشاو نبوي ته چې تا اراده کړې وای تراهو ان تراهو چې ته حضور وګورې من الليل فی الليل پشپا کې مصليا پر مانځ باندې ولاړ الا هو کتاب اراده کړې ورایته مصليا تا بلیدل په مانځ باندې ولا رایته نائما ولا تشاو ولست تشاو او نبوي ته چې تا اراده کړې وای ان تراه نائما الا رایته نائما یعنی د خوب په وخت کې بری په خوب باندې ولیدو د عبادت په وخت کې بری نه بټول شپه ودو او نه بټول شپه عبادت تل وقال سليمان بن حريث انه سال انس في الصوم وبه قال حدثنا محمد الى اخره اخبرنا حميد قال سالت انس عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما الا رايته وې ما بچ را دا و چې را د سی ورځ چې حضور روزي وې ما بچو کا دروځه بو ولا مفتنا الا رايته او ما بکله وې چې خدای کاش کنن کوجي چې بیا مو وکته کوجه بو الله ولا من الليل قائما الا رايته ولا نائما الا رايته نو کوم بدای را دا و چې د شپې په قیام وګورو بملیده چې بده نو معنا دا چې نه ټول شپه قیام نه ټول شپه نه ټول هر ټول عمر روزه او نه ټول عمر کوجل ولا مسست حزبا ولا حريرة اليم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم په خدای کما پیړ او نری ورېخم دومره نرم او پاستلی دلی څومره چې د نبی پاک دا ورغوي او دا پنجاو مبارک ولا شربت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشک او عنبر او عود د نبی پاک د بدن او هغه خوشبو ته نه رسیدل دومره خوشبو به د حضور د بدن نه خورېدل د میلمه حق په روژه کې امام بخاري مقصد دا ده که یو سړی نفلي روژه ساتلی او د چا میلمه شي او هغه په دې خفه کېږي چې هغه کره خوراک ونه کړي روژه دې ماته کړي بیا دې قضا راوړي او که پوهېدی چې میزبان کوربه نه خفه کېږي بس خوراک مه کوه او د هغې په ځای یو 2 رکعته لمونځ وکړه چې د میزبان د میلمستیا بدل پوره شي وبه قال حدثنا اسحاق بن اخي حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني ان لزوجك عليك حقا استاد ملاقات تراغلی خلک هم پتا باندې حق لري هغه تم ټایم ورکول وان لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر وما صوم داود نیم کال یو ورځ روزه یو ورځ کوجه بغیر د ایام منهیه ونه باب حق الجسم في الصوم مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې نفلی روزه دومره ډېرې په ځان ملازم کوي چې تاسو کمزوري شئ طاقتم ختم شي بیا به درنه هر څه پاتې لږې لږې روزې ساتئ سره د مداومت نه چې بدن کې قوت او طاقت او ټول عبادات کولی شئ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الاخي حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول دا واقعیا 4-5 ځله مخکې تیره ده آیا زه نه یم خبر شوی ما ته اطلاع راغلی چې ته ټوله هره ورځ روژه او د شپې ټوله شپه تلاوت کوې او نفلونه کوې يا رسول الله قال فلا تفعل ثم افطر قربانا فان لجسدك عليك حقا وان لعينيك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا ملاقات ته څوک راځي د ښځې یو میاشتې د واده تېره شوې او ښځې ته یې لاس نه وروړی ګوره چې هره میاشت کې 3 روژې نیسي که نه والحسنة بعشر امثالها نو د یوې روژې بدل کې به د 10 ثواب میلاویږي 3 روژو بدل کې به د 10 شو نو 3 روژې به داسې لکه ټوله میاشت د چې روژه نیولې فإلى ذلك صيام الدهر كله فشددت عليه فشدد علي فقلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصوم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه اوس وصحیح قلت وما كان صيام نبي الله داود قال نصف الدهر قال فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني چې کله عبدالله ابن عمرو ابن العاص کمزور شو معمر شو د خو اول نه چې زما طاقت ډېر ده نه چې زما طاقت ډېر ده چې کله ضعیف او کمزور شوی کاش کې چې د نبی پاک کی اجازت باندې مې عمل کړی وای چې هغه راته ویلي صوم داودي کوه هغه راته ویلي میاشت کې او ختم او ما ویلي نه چې زه په ورځ کې کولی شم وایي کاش کې چې هغوی په رخصت مې عمل کړی وای اوس دغه د هېڅ هم نشم کولی د دهر روژه نو تاسو ته پته ده که نه ما ادري مد دهر هدی نکاح کې مې ویلي دي دهر او حین متعلق
امام صاحب نه تپوس شو مد دهر وی لا ادري مل حين لا ادري چې حين څومره وخت وای زمانه غیر متناهی حين زمانه غیر اگر که په کال 12 به اطلاقی مقصد دار چې صوم الدهر دا جایز ده او کنه ده نو دلته څه خاص حکم نه ده لګولای ښه خو مفهوم د صوم الدهر که پورا کال سی چې زه به ټول کال روزه ساتم نو بیا په دې کې جمهور علما کرام فرمایي دې کې جایز او ناجایز ټول روزې راغلي ګوره د عید په ورځ عیدین روزې ناروا دي ایام تشریق کې روزې ناروا دي فإنها ایام اکل و شرب و بیعال کچېرته د دهر نه ټول کال مسلسل بلا استثناء روزه مرادي دا ناروا ده او کچېرته د دهر نه مراد د ایام منهیه نه په استثناء ما بقیه کال وي نو بیا جایز ده وفيه قال حدثنا ابو اليماني الى اخره ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال اخبر رسول یا لکه تاسو یو مسله یاد کړئ کنه مفتیانو صاحبانو شیخ العلی صاحب نو ته دا راته ووایه چې دا د ټول کال روزه موږ جایزه کړه مطلقا نه دوه شرطه یو شرط دا چې ایام منهیه به پکې روزه نه ساتي عیدین درې ایام تشریق دویم په شرط دی د ټول کا روزه روا ده که چا په ځان مانښته نظر څه وکړه چې دی دومره کمزوری نشي چې بیا باقي حقوق الله او حقوق العباد نشي ادا کولی او که یو انسان دومره ضعیفه کیږي چې هغه ما بقیه حقوق الله او حقوق العباد بیا نشي ادا کولی نو صوم الدهر بیا ناروا ده پر اوس پوه شو کنه دا راجح مذهب ده قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول والله لا اصومن النهار ولا اقوم الليل ما عشت فقلت له تر سوچ زه ژوندی یم د ورځې روژه او د شپې قیام هله وی ته دا طاقت نه لري چې ټول عمر روژه وساتې یو ورځ روژه او یو ورځ کوجه کېږه څه د شپې حصه عبادت کوه او څه خوب کول دیارلسم څوارلسم پنځلسم روژه ساته د ټولې میاشتې روژه نو چې هره میاشت کې ته دا وساتې 12 میاشتې دي شپږ دېرش ورځې شوې صحیح ده چې د شپږ دېرش ورځو ثواب یو په لسه د 360 ورځو کال شو که نه او دلته دهر نه مراد کال اگر که خپل معنی د زمانه غیر متناهی وای قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك د دې نه بهتره روژه بله نشته د صوم داودي نه چې یو ورځ سړی روژه یو دویمه ورځ کوجی او بل ګوره تاسو به یو حدیث اورېدلی که نه لا صوام من صوام الابد لا صوام ثواب د روژې به نه میلاویږي من هغه مسلمان د صوام الابد چې ټول کال روژه ساتي نو صوم الدهر مکروه ګڼي هغې ګوره مولانا صاحب غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده وی نفلی روژې که یو مسلمان په کثرت سره ساتي په دې شرط جایز دي چې دومره کمزوری نشي چې حقوق الله او حقوق العباد ته پاتې کېږي یو دویم د بدن حق به ورکوي دریم د میلمنو حق به ورکوي څلورم د ښځې حق به ورکوي پنځم د ایام منهیو نه به ځان ساتي نو بیا ور دپاره دا صوم الدهر جایز ده او که دا پنځه مسلې نشي ادا کولی نو نه به ساتي رواه ابو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن علي الاخري اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اسرد الصوم واصلي الليل فاما اسرد الصوم مسلسل روزه ساتم وإما أرسل إلي وإما لقيت فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام دا روایت که کم ذکر کیږي دواړو حصو کې شلو کرتو نه ډېره سترګې دې حق لري ګوره ښه بدن دې حق لري ښځه دې حق لري زه چې ډېر قوي یم د دې نه زیات عبادت وس مې شته قال يصوم يوما ويفطر يوما قال لا يفطر إذا لاقى
قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري، فذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم من صام الأبد مرتين. دی هغه چا روجه به نه کېږي، ثواب د روجه نه میلاویږي چې ټول کا روجه ساتي سره د ایام منهیه ونه او سره د ترک د جمیع حقوق العباد حقوق حقوق الله نه. باب صوم يوم وإفطار يوم. غرض د امام بخاری داره چې یو ورځ روجه بل ورځ کوجه په تمام نفلی روجو کې د فضیلت ډېر ده او دې ته وایي صوم داودي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار الاخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 ايام. قال اترك اكثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وافطر يوما. قال اقرا القران في كل شهر. قال اني اترك اكثر فما زال حتى قال في 3. د به یو شپه ورځ کې ختمه حتی قال فی 3 و اخر حضور راځي چې درې ورځونه کم به نه ختمه. ما وی قربان زما وس کیږي ډېر وینا دینه په کم ورځو کېله صوم مخکې ګوره ضمناً اشارتن ذکر شو صراحتن ذکر کوي فضیلت د صوم داودي چې یو ورځ کوجه او بل ورځ روجه نه. وبه قال حدثنا آدم إلى آخره. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وطفمت له النفس. لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أترك أكثر من ذلك. قال من صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي إلى آخره. أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له رسالة من أدب حشوها ألف. دا ولا يفر إذا لاقى باندې خو پوهېږئ که نه چې دشمن سره مخامخ شي بیا به تښتې نه. معنا دا ده ګوره داسې وخت به راشي چې دغه روجه نیول څه ده مقهوریت د نفس اماره بالسوء نو که نفس در باندې غالب شي بیا به ورته ټینګېږي نو. فدخل عليه فألقيت له رسالة من أدب حشوها ألف فجلس عن الأرض وصارت الرسالة بيني وبينه فقال ما زما او د حضور منځ کې بالغ تو او بالغ ډکون ډکړی او د کجورو د پاڼې نه او کپړی چمړه وال. قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قربان دینه زیاتې روژې نه ساتم وی و اله. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود الشطر الدهر. نیم عمر همدا شو چې یو ورځ روژه یو ورځ کوجه. باب صيام البيض 13 و14 صيام البيض د رمضان د فرضیت نه مخکې دا روژې فرض وي. وجه د تسمیه د ایام بیض دې ته ایام بیض ولې وایي؟ قمری میاشت خدایي میاشت لکه دا و جمادی الاولی شروع شوه د هرې خدایي میاشت دی 14 14 15 و دې ته ایام بیض ولې وایي؟ دا د قمري حساب په حواله باندې دا هغه شپې دي چې د ماښام نه تر سحره شپه رڼایي. دې کې شپه ټوله شپه کې سپوږمۍ نه غایبه کېږي. ماښام نه تر سحره پورې چې سپوږمۍ راښکاره شي په اسمان کې تر سبا صادقه پورې ټوله شپه رڼایي او د یوم اطلاق خو په لیل و نهار دواړو کېږي که نه. ورځ خو هسې رڼا ده منوره ده او شپې دا 3 شپې 14 14 15 تر سحره پورې دا ورځې دا شپې د ورځې په شان رڼا ښکارېږي. نو د دې وجه نه او 2 قوله پکې نور هم شته پته درته. یو قول پکې دا ده چې د هرې میاشتې 28 28 29 یو قول پکې دا هم ده چې د هرې میاشتې اول دویم دریم لیکن راجح قول په ایام بیض کې 14 14 وبه قال حدثنا ابو معمر الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 ايام من كل شهر وركعت الضحى وان اطلق قبل ان انام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. څوک د چا کره لاړ شي د هغوی ملاقات ته او نفلي روژې نیولي او هغوی کره څه ونه خوري د دې څه حکم ده؟ امام بخاري صراحتاً حکم نه لګوي. میلما که کوربه میزبان کره لړ او د ده نفلي روژه وه او ده ورته اظهار د روژې وکړه
او میزبان خفه کېده نه کوربه په نه خوراک باندې نو نه دی ماتی روژه او کاغه خفه کېده چې ما کره راغی او څه ونه خوړه نو بیا د خپله روژه ماته کی او د هغې قضا دې راوړي رسول الله ام سلیم کره راغی انس دی کره هغې ورته څه اکرام حضور وی چې زما خو روژه ده غوړي بیرته واچوئ پنیر بیرته کېږدئ خپل لوښو کې او بیا ورته ویلې ښه قربان انس دپاره یوه جامع معنی دعا وکړه یوه جامع معنی دعا وای خدای د انس په عمر کې برکت زیادت الله د ده په اولاد کې برکت معنا زیادت واچي الله د ده په مال کې برکت معنا زیادت واچي مال زیات او خدای انس ته بخښنه وکړي نو روژهدار به کوربه ته د نه خوړلو په بدل کې چې هغه اکرام کړی و ده ونه خوړه یو جامع معنی دعا وکړي یا به د هغه په کور کې یو دوه رکعته نفل وکړي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخر انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بثمن وصبر هغه کجوري او د کورانی غوړی ورته راوړل او غوړی بیرته په خپل لوخي کې واچوي او کجوري په خپل تیلې کې زما روجا ده ګوره غیر المکتوبه دوه رکعات نفل وکړي هغه اکرام په بدل کې زما یو خویسه معنا یو مخصوصه دعا او درخواست مې ده مخصوص درخواست مې ده وای ما غڅ دي وای خادمک انس خادم ستاسو چې ده انس زما بچی فما ترک خیرا آخرتن ولا دنیا الا دعا لی به خدای د دنیا او د آخرت د خیر د پاره زما بچی ته جامع معنی دعا وکړه اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثنا ګوره ټولې دعاګانې قبولې شوې ګنه ټول مال د ډېرو عمر ډېرو اولاد یو نیم سلو ته رسېدلی ول وحدثتني ابنتي أمينة وأنه دفن للصلب مقدم الحاج البصرة بضع وعشرون أو مئة یو سل دوه ویشت کسان دا د اولاد د په خپلو لاسو دفن کړي دي انس صاحب باب صوم من آخر الشهر روزه نیول د میاشتې په آخره کې مقصد د امام بخاري داره چې د هرې میاشتې په آخر کې روزې فضیلت دا درته وایي او که ته وایې چې هلته یو مشک راشي نو خو یو مشک هم دا خبره وکړه الا لمن اعتاده که د چا د معمول مطابق دا وي چې د هرې میاشتې په آخر کې روزه ساتي هغه دپاره جایز ده وفيه قال حدثنا سلط محمد بن يعقوب بن غير نحا وحدثنا ابو الرحمن الى اخر عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سال رجل وعمران يسمعه فقال يا ابا فلان اما صمت صار سرر هذا الشهر د سرر درې معناګانې به وګورو رحمت صوبو سرر یو معنا اول دویم دریم د هرې میاشتې دویم دیارلسم څوارلسم پنځلسم دریم اوویشتم اتهویشتم نهویشتم دلته د سرر نه دا مراد ده قال اظن قال يعني رمضان قال رجل يا رسول الله قال فاذا افطرت وصم يومين لم يقل الصلت اظنه يعني رمضان قال وثابت عن مطرف عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم چې د رمضان میاشت تېره شي نو دوه ورځې روژې وساته دا د دې سړي معمول نیولې خدای نه وي نیولې قال ابو عبد الله وشعبان وصحبه د جمعې د ورځې روژه څنګه ده امامین صغیرین محترمین هغوی وایي چې منفردن د جمعې د ورځې روژه مکروه ده یا به ورسره مخکې د زیارت روژه ساتي بیا د جمعې دواړه یا به د جمعې او د خالی یو ځای کوي او یوازې د جمعې روژه مکروه تحریمي ده امامین کبیرین فرمایي چې منفردن د جمعې روژه دا جایزه ده بلا کراهیته ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من کل شهرین ثلاثه ایام دیارلس څوارلس پنځلس به روژې نیولې وقل ما یکون یفطر یوم الجمعه او ډیر کم افطار به د جمعې کو معنا د جمعې به هم روژه وه
او چې په کوم روایتو کې من راغلی ده کراهیت تنزیهی ده لوجد تشبه بالیهود مبالغه فی تعظیم یوم السبت د هغې ورځ معظمه چې ده یوم السبت ده کنه لکه زمونږ جمعه ده نو هغې سبت کې روجې ساتي نو تاسو په جمعه کې مه ساتئ چې په تعظیم کې مبالغه را نشي په دې کې مشابهت مع الیهود کراهیت تنزیهی ده جایز ده ښه فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده وبه قال حدثنا أبو عاصم إلى آخره عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم سأل غير أبي عاصم إن تفرد بصومه چې منفردن روجه ونیولی سي منع برای تنزیه کال وبه قال حدثنا عمرو بن حفص الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله وبعده وبه قال حدثنا مسدد الى اخره قال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعه وهي صائمه قال اصمت امس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فافطري وقال حماد بن جابر إلى آخره دا هغه چا دپاره و چې هغوی به مبالغه فی التعظیم جمعې تاسې هم الله عزت و عظمت ورکړې ده أن جويرية رضي الله عنها حدثته فأمرها فأفطرت باب هل يخص شيئا من الأيام امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب کې یو جمله سوالیه راوړه سوال کوي د طالبانو نه آیا جائز ته دیو مسلمان دی پاره چې یو ورځ په ورځو کې مخصوص کې د روجې نیولو دی پاره دغه تخصیص د یوې ورځې جایز ده که نه ده نو علماء کرام فرمایي که مبالغه فی التعظیم مطلوب نه نو جایز ده وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن قمد قلت لعائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من ايام الشيء قالت لا كان عمله ديمه سورز د عبادت لپاره خاص کړي وینا دائمی عبادت بنبی پاک او ايكم يطيق ما كان رسول الله يطيق او په امت کې باغ څوګي چې دومره طاقت ولري د عبادت څومره چې د نبی پاک و باب صوم يوم عرفه د عرفه روزه څنګه ده مولانا سے مبارک واوره د عرفه روزه اصل مقصد د امام بخاری دا ده حکم بیانوي وی روزه مستحب ده غیر حاجیانو د پاره خو حاجیانو د پاره قوت او طاقت وی کمزوري کیږي نه وګي کیږي نه تګي کیږي نه او د عرفه د ورځې معمولات متاثر کیږي نه او کچې ته پروژه د عرفه د ورځې معمولات متاثر کېدل بیا د حاجیانو د پاره مکروه ده وبه قال حدثنا مسدد الى اخر من الفضل حدثنا وحدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر من الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ان الناس تماروا عند يوم عرفه بصوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلوا من الفضل اليه بقدح روایت مکرر ده شب وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان الى اخر من المنذر رضي الله عنه ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه وارسلت اليه بحلاب وواقف في حلاب اغه لوخي ته وای چې په کم کې وخلو شي و هغه کې مشوده ورولېګل حضور په عرفات کې موقف کې جبل رحمت باندې ولاړو او هغه وسکو خلق ورته کتل حضور نه متاثر کېده د روزې نه خدا عمل زکه وکړه چې عام طور سره حاجیان خو متاثر کېږي چې هغې روزې وخوري یا ونه نیسي بس